نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا الآية آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. زما معزز سامعين حاضرين نائين غائبين ورونو، اللہ رب العزت مسر زما د کامل ایمان برخه نصیب کا، او الہ العالمین مسر زما د دنیا و د آخرت د رسوایو د شرمندگین و د آخر زمانی د تمام فتنون په امن و امان کې وساته. د زنانو د اصلاح په نیت باندې مې ستاسو وړاندې یو بیان شروع کړی و، او مقصد د دقیق سلسله وار بیاناتو دا دی چې زمونږ او ستاسو میندې خویندې دا د دین اسلام نه خبر شي، او په کم سبب سره چې دوی ته عذاب رسیږي د هغې اسباب وضاحت وشي او د هغې اسبابو نه ځان وساتي. او دا ځکه چې زنانو دپاره جنت ګټل دا انتهایی آسان دي په خلاف د نارینو باندې. د نارینو ذمواریانې ډېرې دي او د زنانو ذمواریانې کمې دي، خو لیکن یو څو بد اعمال داسې دي چې د هغې د وجې نه زنانه بیا جهنم ته رسیږي. نو په دقې بنیاد باندې دا بیانم شروع کړی دی. تیرو بیاناتو کې د حدیث مطابق د دوو زنانو د عذابونو چې کم اسبابو هغه مې درته بیان کړي وو. دې ننني بیان کې د درېمې زنانه د عذاب سبب سو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. یو خو هغې ته عذاب ملاوي دو، بل دغه عذاب سبب چې کم دی نو هغه ناجایز تعلقاتو. درېمه زنانه درېمه ښځه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جهنم کې وکتل او ویلیدله نو هغه د خپلو سینو نه راځوړنده وه او سخت عذاب کی گرفتار ہوا. دا هغې باره کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا زنانه دا واده شوې زنانه وه، د دې نکاح شوې وه، خو لیکن د دغې نکاح او د واده باوجود هم دې زنانه چې کم دی د پردو نارینو سره ناجایز تعلقات ساتل چې هغې ته زنا ویلی کیږي. الله پاک دې تینا زمونږ او ستاسو نومي مسلمانان په امن و امان کې وساتي. دا یو ډېر بدترین او قبیح عمل دی. الله رب العزت قرآن کې فرمایي ولا تقربوا الزنا، زنا ته نږدې م ورنشئ. کول خو لا لویه خبره ده، د دې چې کم هغه دواعي او د دې چې کم اسباب دی او دغه طرف ته سړی رسیږي، الله پاک فرمایي چې دغه اسبابو تم نږدې ورنشي. نو په دغه اسبابو کې یو سبب چې کم دی هغه د نظر غلط استعمال دی. کله چې نظر غلط استعمال شي نو ما درته ویلو بیا د ژبې او د غوږونو ګناه شروع شي، او د غوږونو د ژبې د ګناه نه بعد چې دی بیا د لاس او د خپو او تر دې پورې چې دغه قبیح عمل پورې انسان ورسیږي نو الله هم ناراضه کیو، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ناراضه کی. نو یاد لري
چې هر زنانه باندې دا فرض دی چې دا به د خپل ځان حفاظت کوي، چونکې دا د خپل خاون امانت دی، نو دا به په دې امانت کې خیانت نه کوي، بلکې د خپل ځان به انتهایی زیات خیال ساتي. لکه قرآن عظیم الشان کې الله د نیکو زنانو صفت بیان کړی دی، حافظات للغیب بما حافظ الله. کله چې د دې زنانو دیندار زنانو خاوندان غایب وي، نو دا زنانا دا شریفه او دیندار زنانو حیادار زنانا د خپل ځان او د خپل خاوند مال حفاظت کوي، او په دغه حفاظت کولو کې ورسره الله پاک مددگار وي. په دغه حفاظت کولو کې ورسره الله پاک مددگار وي. نو دغه قبیح عمل دا کله را پیدا کیږي کله چې د خلکو نه حیا لاړ شي، سلاړ شي، حیات نه لاړ شي. نو نن سبا چونکې مونږ او تاسو ګورو بے حیايي عام شوې ده. الله نه حیا کول د دې جدا معنا ده، د پیغمبر نه حیا کول جدا معنا ده، د قرنګ د خپل مور او پلار نه حیا کول جدا معنا ده، گاونډیانو رشتہ دارانو نه حیا کول، د خپل معاشري چې څومره افراد دي د هغوی نه حیا کول د دې جدا معنا ده. خو یاد ساتئ د هر قسمه ګناهونو نه بچ کېدو دپاره حیا چې کم دی دا یو انتهایی زبردست اکسیر او علاج دی. ګوره چا کې چې حیا نه وي هغه به داسې کارونه کوي چې هغه شریعت نه مني. ګوره چا کې چې حیا نه وي هغه علل اعلان دروغ وایي. ګوره چا کې چې حیا نه وي علل اعلان چغلخوري کوي. چا کې چې حیا نه وي علل اعلان غیبت کوي. چا کې چې حیا نوی علل اعلان په مسلمان باندې بهتان لګي او الزام ور باندې لګي. ګورا دا کرانګي چې چا کې حیا نوی هغه دقه مسلمان رول بیا دو کم ور کیا. چا کې چې حیا نوی هغه بل مسلمان ل zarar مرسي. دا څومره ګناهونه چې دی د دې جرړه چې کم ده هغه به حیايي را. ګورا اوس بے حیائی زیس سرا نو د بے حیائی د پاره غټ سبب چې کم دی هغه خپل اولاد باندې حرام خوراک کول او په حرامو د اولاد تربیت کول، دا د بے حیائی لوی سبب دی. ګورا که مونږ او تاسو ګورو د حیا جنازه وته دا اوس دویم سبب نن سبا دور کې د بے حیائی چې کله د معاشره کې عام شوی دا، نو هغه سبب سره دغه موبایلونه وغیرہ ټي وی ګانو دغه ډیشو دا څومره سيزونه د بے حیايي چې نن سبا را خوار شوي دي. يهود او نصارو ور باندې کوششونه وکړل او د مسلمانانو جیبونو ته راورسول صد پارا چې د مسلمان نه حیا لاړ شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الحیاء شعبة من الایمان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې حیا د ایمان یو شاخ دی، حیا د ایمان حصہ ده. نو دا حیا یو داسې سیز دی چې انسان د ډیرو ګناهونو نه بچ کوي. ګوره اوس که مونږ او تاسو ګورو چې څومره جنسي ګناهونه دي په دې ټولو کې حیا چې کم دا نو اغلر شوی ده. کله چې حیا لری شي نو دکا جنسی ګناهونه چې کم دی هغه منځته راشي. نو یاد ساتئ شریعت مطهره مونږ او تاسو صدا تعلیم را کوي چې حیادار زنانا دا به حیا کوي، دا به خپل ځان خیال ساتي او دا به د بے حیايي د کارونو نه ځان بچ کوي. اوس که مونږ او تاسو ګورو د پلار او لور یا رور او خور د سخر او انګور په منځ کې پرده څه سیز دی هغه د حیا ده. ګوره او کله چې دا حیا اوتله نو بیا حیواني زندگی شروع کیږي. ګوره چې کله حیا د منځ لاړله
نو بیا ټول زنانه انسان ته یو شان ښکاره کیږي. لکه تاسو مغربي ممالکو کې وګورئ او دا قرنګي هغه خلک چې د دین اسلام نه ناخبر دي دا هغوی زندگی وګوره چې په کم حال باندې تیریږي. دا ولی دا ځکه چې هلته کې جهالت دی او د جهالت نتیجه څه ده؟ د جهالت نتیجه د حیا ختمېدل. کله چې حیا ختم شوه نو بس بیا هر څه منځ نه لاړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت او کما قال علیه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله درنه حیا لاړه نو بیا هر څه کولی شي. دلته کې زجر دی، توبیخ دی. بل حدیث کی راضی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او کما قال علیہ الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چې درنه حیا لاړل او حیا نکې چې څه دی خوښی هغه کون. نو دا څومره ګناهونه چې انسان نکېږي د هغې بنیاد څه دی هغه بې حیایي ده. الله پاک دې مونږ او تاسو کې حیا را پیدا کړي. نو خبره دا ده وروره چې کم خلکو کې حیا نه وي هغوی نه ګناهونه زیات کیږي، ځکه بیا د یو څیز پروام نه ساتي. او دا دومره پرفتن دور دی چې مونږ او تاسو د خپله لاسه ګوره د خپلو بچو بال بچ دقه رنګې د خپلو کشرانو نه حیا وویستلو. د څه په ذریعه؟ د دقې موبایلونو په ذریعه باندې، دغه آلاتو په ذریعه باندې چې کومو آلاتو سره بې حیایي خورېږي د مشر او د کشر تمیز ختم شو. د مشر او د کشر تمیز ختم صرف په دقې وجه باندې چې مونږ او تاسو د خپل اهل و عیال نه غافل شو او غفلتم اختیار کا. نو شریعت مطهره حکم کوي چې تاسو د حیا صادر واغوندئ، نارینه دی او که زنانه دی. کله چې حیا راغله نو دغه بیکار عمل نه انسان بچ کیږي. کم ته چې زنا ویلی کیږي او د هغې د وجې نه قسمه قسم عذابونه انسان باندې راځي. تر دې پورې یو بل روایت کی راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د معراج په شپه باندې په جهنم کې نارینه او زنانه په یو تنور کې ولیدل او په هغې تنور کې سوځېدل او د اور لمبې به په داخله باندې دننه کېدلې. وی ما د حضرت جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا څوک دي؟ نو حضرت جبرائیل علیہ السلام راتو فرمایل چې دا ستا په امت کې هغه نارینه دي چې د دوی خپلې بیبیانې وي خو لیکن دوی به ناجایز تعلقات ساتل، نکاحونه کړي خو د هغې باوجود به هم غلط ګرځېدل. او دا هغه زنانه دي چې خپل خاوندان وو خو لیکن دوی به څه کول؟ هغه ناجایز تعلقات به ساتل. نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ښکاره او واضح بیان کړي دي. څه دپاره؟ دې دپاره چې زما امت د دغې څیزونو نه ځان وساتي، ځکه د دې څیزونو په سبب باندې دا انسان او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان چې کم دی هغه د هلاکت کندې ته غورځېږي. اوس مسله دا ده یو سړی شادي شدی او زنا یې وکړله نو دی به سنګساریږي. دقه رنګې زنانه شادي شده ده او زنا یې وکړله سنګساریږي به. حکم یې دقه دی. اوس د قرآن عظیم الشان په دې یو آیات باندې په دې یو حکم باندې عمل وشو او زناکار ته سزا ملو شوه پر رب یقینو کا د معاشرې نه به دا قبیح عمل مکمل ختم شي. دا قرنګې که غیر شادي شدی د هغې دپاره 100 دورې دي 100 کوړې به لګاوي
نو دغه رنګ دا سزا ورته ملو شي دا عمل په خپل باندې ختميږي خو یاد ساتئ یو روایت کې راځي چې آخره زمانه کې به دا ګناه ډېر عام شي او دا د څه وجې نه عام کیږي دا د مونږ او ستاسو د دغه غلط رواجونو د وجې نه د غلطو رواجونو د وجې نه چې مونږ او تاسو په نکاحونو کې اکا غلط رواجونه راوستل چې هغه ټول د دین اسلام او د شریعت خلاف دي ګوره بالفرض د زنانا چې کوم مور او پلار دي دا غي مطالبات هم وګوره او دا کرانګي د ظلمي د کور چې کوم افراد دي دا غي مطالبات هم وګورنو دا بهودا دا بیکار مطالبات او ګوره ډیر خخ خلق پدې کې مبتلا دي ګوره هغه خلق چې تو ورته وګوري کنه ته به چې جوړه دا اوس د اسمان نه را کوز شوی دی خو لیکن چې حالات وګوره نو پته ورته خپلو لګي بیا چې په ودونو کې کمې نخري وي دا کوي نکاحونو کې کمې نخري کوي کم فرمایشونه وي راځي وګورئ د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها واده څنګه شوی دی دا کرنګي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ واده څنګه شوی د دنیا دا ټول خلق را جمع کا دا ټول ظلمی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مرتبه ته ورسیږي اس گلن رسی دا ټول زنانه را جمع کا د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها د خپو ګرتم نه رسیږي دا غوی وادو ګور څنګه شو په کومه طریقه باندې شو پاغه کې جهیز سمرو حضرت علی سے کالی سمره کړو لګ معلومات خو پکار دي کنه مونږ تاسو خو الله دې را باندې رحم وکي بسغه هوایی مازغه جنگو را جنگو نور په دین باندې خو عمل نشتا عمل تم شاکړه دا نمونږ تاسو معاشره کې د دک رواجونو د وجنه نکاحونه چې کم دی هغه سخت شوی دي ډیر نارینه بغیر د واده نه ډیر زنانه بغیر د واده نه ګرځي خو یاد ساتئ د دک نارینه او د زنانه نه چې کومه ګناه وشوه په دې ګناه کې ور سره مور او پلار برابر شریک دي ګوره نو رب ته وګورئ نارینه تم وېما زنانه تم وېما چې دا رواجونه ختم کړي چې دله و 50 جوړې کې او 50 جوړې به ور سره سندل وي او د قرنګي داسې زونه به یو دا به یو داسې فرنیچر به یو او دومره کالی به وي او د جنجو به جدا جوړوي دا اوس خدا سره رواجونه راوتی دي چې بعض خلک صرف یو شپې د پاره په 1 लाख باندې یو جوړه کوي 1,20,000 باندې یو جوړه 1,30,000 باندې یو جوړه کله الله د دین د پاره ورته وي د مسجد او مدرسې د پاره ورته وي نو ویجی به ګامم نه خوړلې خو لیکن دغه بغتو د پاره ور سره بیا خېډيري وي په دغه بیکار عملونو باندې بیا هغه صرف یو شپې د پاره زمو خلک دې ته پاتې شو یو شپه استعمال بس بیا ختمه به دوباره را خلیم نه نو دغه غلط رواجونه دا کرانګي بیا دا نارینه چې کم کور والی اغي بیا سکی دا غیر رواجونه وګوره او بیا پکې دغه دوکړې باجیو دغه سازونه او سرودونه او د کرانګي ورکی بیا مختلف قسمه داسې کارونه کول چې پاغي باندې الله پاکم ناراضه کیږي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناراضه کیږي نو دغه سيزونه چې کم دي دا د نکاحونو نه ختم کړي ساده دی وجنا او چې کم
ټیم کې نکاح کول آسان وي نو دغه ټیم کې بیا زنا نه کیږي. ګوره خو چې کله نکاحونه ګران شي نو بیا زنا او د دې بیا ډېر غلط اسباب او نتایج راوځي. ګوره ځکه الله پاک په دو سيزونو باندې انتهایی سخت خفه کیږي او ناراضه کیږي. یو په ظلم باندې، دویم په بے حیايي باندې. کله چې بے حیايي عام شي، ګوره موسی علیہ السلام قوم کې یو کس نه بے حیايي شوی و او داسې عذاب او وبا پر راغله چې 70,000 کسان ته نه په یو ټیم باندې داغي قوم نه مړ شو. اوس موږ تاسو وګورو د معاشرې تم وګورو، سترګې به پټو نه، بعضې خلک سترګې پټوي، سکه سترګې پټوي نه، سترګې به نه پټوي، سترګې کولاو کا او ګوره هر طرف باندې چې ورځي د بے حیايي یو بازار لګېدلی، دا به څوک بندوي؟ د دې ذمہوار څوک دي؟ د دې روکتام به څوک کوي؟ یاد لري د دغه بے حیايي او خاص کر د زنانو بے حیايي څومره فسادات چې په عالم کې راغلي دي دا د زنانو د بے حیايي د وجې نه راغلي دي. بلعمي باورا چې تبا کېده د خپل ښځې د لاسه تبا شوی دی. شیخ برسیسا چې دنیا نه کافر تله د ښځې د لاسه تللی دی. ګوره د قابیل او د حابیل په منځ کې چې کومه جګړه وه دا د زنانه د وجې نه وه. ګوره نو دې سیز نه به مونږ او تاسو غافله کیږو نه. بعضې ملګري وي یاره وایي دې خبرو ته څه ضرورت دی؟ مونږ وایي دین اسلام دا خبرې مونږ او تاسو ته په ډاګه باندې کړي، ولې ضرورت نشته؟ نن سبا دور کې خو د ټولو نه زیات ترغیب د حیا ورکولو پکار دی چې هر انسان کې حیا را پیدا شو، معاشره خپل ټیک کیږي. چې د کې حیا راله دی بیا مونږ نه پرېږدي، د کې حیا راله دی بیا سنت طریقه نه پرېږدي، د کې حیا راله د الله حکم نه پرېږدي، د کې حیا راله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم به نه پرېږدي. ها که حیا پکې نه وي نو هغه کارونه به کوي بیا چې شریعت او د دین اسلام خلاف بیان. بهر حال د قدریم زنانا چې سخت عذاب کې مبتلا وا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا شادي شده زنانه وا خو لیکن د دې باوجود هم دې به ناجایز تعلقات ساتل. څلورمه زنانه د هغې د عذاب سبب سو نو د هغې د عذاب سبب د بل مسلمان پورې خندا کول وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جهنم کې ولیدله په داسې حالت کې چې دواړه خپې د سینې سره تړلې شوې وې او دواړه لاسونه د سر سره تړلې شوي وو. د دې باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا هغه زنانه ده چې په دنیا کې به د خلکو پورې ټوکې او مسخریم کولې او دا اکه زنانه ده چې دی به د حیض او جنابت نه ځان چې دی دا به پاک نه ساتلو او مونږ سره به بې پروایي کوله بلکې مونږ پورې به څه کولې خنداګانې او ټوکې به یې کولې. اوس د دغې عذاب اسباب مختلف دي. یو خدا چې په فرض غسل کې تاخیر کول دا یو عظیمه ګناه ده. دویم بل مسلمان پورې خندا کول دا عظیمه ګناه ده. دا قرنګي منس پورې ټوکی کول عظیمه ګناه بلکې انسان په کفر توزی او دا قشانتی منس سره بے پرواهی کول دا مختلف قسمه اسباب چې دغه عذاب ذکر شوی دی. ګوره یو غټ سبب پکې دا چې د زنانه با په فرض غسل کې تاخیر به کولو او دا عام رواج دی. ګوره ځکه زمونږ استاد زنانه چې کوم دی هغه د دین اسلام د مسایلو نه خبر نه دي، د قرآن او د حدیث د حکم نه خبر نه دي،
قرآن و حدیث پیژني نن اولی دا زمو ستا د لاسه چې موتا د خپل بیبي صحیح تربیت اونکړلو، د خپل لورم صحیح تربیت اونکړلو، د خپل خورم صحیح تربیت اونکړلو، د کرنګي څومره زرانه چې دی میندې خویندې د هغې تربیت هم ونکړه. دا مسله یاد ساتئ 24 घंटों کې روزمره زندگی چې ستا کومه ده په دې کې ستا مخې ته چې څومره مسایل راځي د دغې ټولو مسایلو علم حاصلول په هر مسلمان نارینه زنانه عاقل بالغ باندې فرض دی، فرض عین دی. لکه د مونځ مسایل شو، د اودس مسایل شو، دا ټول فرض عبادات دي. د روجې مسایل شو، د زکات مسایل شو، د حج مسایل شو، د حیا او د پردې او د ستر مسایل شو. څومره فرض عبادات دي د دې مسائل یادول یوازې نارینو باندې نه ګوره، دا په زنانو باندې فرض عین دي. دا قرنګ کله چې غسل فرض وي انسان باندې او مسله یاد ني نو بیړې تبا ده که تبا نه ده. دا ټول مسائل یادول دا د امت مسلمه ذمہواری ده، د دینه بے پرواهی نه ده پکار. نو دقه څلورمه زنانه یو عادت پکې داو، اکثر نارینو کې مداشتا چې په فرض غسل کې تاخیر کوي خود حد نه زیات ګورا. اوس مسله دا ده چې کله په نارینا یا زنانه غسل فرض شي نو بهتره خبره دا ده چې دوی په اول وخت کې هم دغه ټیم کې غسل وکړي، او که غسل ونه کړي نو کم از کم استنجا دا ضروری ده، او که دغه سیم نوي نو بیا کم از کم غړغړې کول او لاسونه وینځل، او که دومره اونې کې نو اخیری درجه بیا دا ده چې د سهار د مونځ نه وړاندې دومره وخت مخکې پاسېدل پکار دي چې په هغې کې غسل وکړی شي. نو که نارینه وي هغه به د سهار مونځ د جمع سره ادا کوي بیا، او که زنانه وي نو هغه دې مونځ په کور کې ادا کړي. اوس یاد لري یو روایت کې راځي چې کم کور کې داسې انسان موجود وي چې په هغه باندې غسل فرض شوی وي او د باندې د مانځه ټیم رالو د غسل نه کړي، دغه کور ته د رحمت فرشتې نه راځي. اوس که دغه ټیم کې د دې انسان اجل پوره وي، نیټه پوره وي، مرګ ورله راشي، نو دغه ټیم کې بدل بیا کمې فرشتې راځي، دل بیا د رحمت فرشتې نه راځي، ځکه د رحمت فرشتې کور ته داخليږي نه. نو کله چې د رحمت فرشتې کور ته داخليږي نه دل به د عذاب فرشتې راځي او روح به ترې ناخلي. بیا دا قرنګ چې کم کور کې سپی موجود وي، شوقي سپی چې دا خلک ساتي، دغه کور تم د رحمت فرشتې نه راځي. ګوره کم کور کې تصویر لګېدلی وي هغه کور تم د رحمت فرشتې نه راځي. نو د دې سيزونو نه ځان ساتل پکار دي، او دا قرنګي د دین اسلام چې څومره مسائل دي د هغې یادول پکار دي. باقی چې کم اسباب دي دغه څلورم عذاب چې کم پر زنانه باندې ان شاء الله آینده بیان کې به وایو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.